ډیرو عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو یو وظیفه راته ښیمه انتهایي اسانه وظیفه ده او ډیره د کمال نه ډکه وظیفه ده. الله تعالی به ورسره ستاسو حاجت انشاءالله په یو ورځ کې پوره کړي. که ستاسو لوی نه لوی حاجت او مقصد وي او هغه نه پوره کیږي، د پوره کېدو نوم نه اخلي، تاسو ډیره پریشانه کړي یئ. که هر قسم مسله وي، که د نکاح محبت وي، که د رشتې د بندش وي، که د کاروبار وي، یا دغه رنګې قسمه قسم څیزونو دپاره وي، لهذا دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز یو وارې وکئ. الله تعالی به ستاسو مقاصد پوره کړي، حاجات به پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم په نوم د رب کریم، هغه رب چې د هغه دربار ډیر لوی دی، هغه رب چې د هغه ټولو مسلمانانو ته حاجتونو پوره کولو والا دی. که هغه هر قسم مسلمان دی، د هغې ټولو روزي ورکوونکی دی، مشکل کشا دی، حاجت روا دی، دغه رنګ بادشاه ذات دی. او په نبی مصطفی احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود پاک چې ډیر زیات شفیق پیغمبر دی. مسلمانان ورونو، دا وظیفه نن چې دا د احمد رسول الله محمد رسول الله وظیفه ده، دا وظیفه به تاسو اکثر بار اوریدلی هم وي، لیکن زه چې ته کمې طریقې سره نن ښایمه، دا طریقه ډیره مجربه ده او دا طریقه ډیره ازموده شوې ده. په دې طریقې سره تاسو انشاءالله العزیز یو وارې دا وظیفه تاسو وکړئ د خپلو حاجاتو دپاره، د خپلو مقاصدو دپاره، د خپلو مسافرو دپاره. رب کریم به ستاسو حاجات هم پوره کړي، ستاسو د مسافرو زندگی به هم ښکلي شي، او ستاسو که د کور مسله وي، کور مسله هم الله حل کړي، د رزق مسله هم الله تعالی ختمه کړي، او که د بیمارۍ مسله وي نو هغه به هم رب کریم د خپل دربار نه پوره کړي. لهذا وظیفه مختصره ده خو ډیره زیاته د کمال نه ډکه وظیفه ده. په سر به م څه خوږم او صفتونه به راته کوم. لهذا دا وظیفه د صفتونو والا ده. دا د هغه شخصیت وظیفه ده چې هغه د مخه الله تعالی تمام کائنات پیدا کړي. هغه شخصیت هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې الله تعالی حقیقي پیغمبر دی او محبوب پیغمبر تیر شوی دی. دغه محبوب پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وسیله باندې او د هغه محبوب صلی الله علیه وسلم د نوم مبارکه په وسیله باندې د رب کریم نه چې تاسو کم حاجت طلب کوئ، کم ضرورت طلب کوئ، کم مقاصد حاصلول غواړئ، انشاءالله العزیز الله تعالی به درته درکړي. خو دا خبره ذهن کې کېږدوئ چې دا وظیفه په پوره توجه سره کوئ او دا وظیفه په پوره دهان سره، په پوره یقین سره کوئ. یقین به مو دا وي چې انشاءالله د دې وظیفې د برکته به الله تعالی زما حاجت پوره کوي، زما مقصد به پوره کوي. موږ به مدد غواړو د الله نه. وسیله چې دی نو دا شته مسلمانانو ورو، وسیله یعنی د ذکر اسکار په وسیله باندې، د قرآن مجید ته تلاوت په ذریعه باندې، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نوم مبارکو په ذریعه باندې به د رب کریم نه مدد غواړو. ها، رب به صرف زموږ حاجت پوره کوي، نور ټول مخلوقات دي. نو لهذا د شرکیاتو نه هم ځان وساتئ او د بد عقیدو نه هم ځان وساتئ. اوس وظیفې سره ته ځو چې وظیفه به څرنګه کوو، څو وخته به یې کوو، ټول ترتیب درته ویمه. لومبی که ستاسو یو وړوکی حاجت وي هغه نه پوره کیږي، د وړوکي حاجت دپاره به دا وظیفه تاسو کوئ. دا وظیفه به د وړوکي حاجت دپاره صرف او صرف 14 مرتبه کوئ. اوس که ستاسو یو حاجت دی او هغه لوی دی نو د هغې دپاره ترتیب جدا دی، خو که وړوکی حاجت دی او هغه نه پوره کیږي د هغې دپاره به تاسو صرف او صرف 14 مرتبه دا پابندۍ سره کوئ. خو څه ټایم به یې کوئ، ټایم هم درته ښیمه. اوس که د چا یو داسې مسله ده چې هغه لږه وړی کوچنی که نه، او دی وایي چې زما دا مسله ختمه شي، نو په پیسو نه ختمیږي، په رشوت ورکولو نه ختمیږي، لیکن په دې وظیفه باندې به الله تعالی ختموي. تاسو به د مازدیګر د مونځ نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ، 11 پېرې به مخکې درود شریف ووایئ، بیا به 14 پېرې احمد رسول الله، محمد رسول الله، احمد رسول الله، محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم. دا به تاسو 14 کرته ووایئ، بیا ورته وروسته 11 کرته درود شریف ووایئ. بیا به د خپل حاجت او مقصد دپاره د رب کریم نه دعا وغواړئ. اوس که ستاسو حاجت لوی دی، غټ دی او هغه نه پوره کیږي، نو د هغې دپاره بیا تاسو د ماسخوتن د لمونځ نه پس دا وظیفه کوئ. وظیفه به داسې کوئ مسلمانان وروڼو چې ماسخوتن لمونځ تاسو وکئ، د هغې نه پس په 2 رکعته صلات حاجت لمونځ وکئ. عام طور سره په لومړي رکعت کې به قل یا ایها الکافرون صورت ووایئ، په 2م رکعت کې به سورت اخلاص قل هو الله احد صورت ووایئ. د هغې نه پس چې مسلمان ورور او خورو د هغې نه پس به قبلې ته دې مخ کړی وي 11 پېرې به درود شریف ووایئ. کو هر درود دی ویلو، لیکن کو درود ابراهیمی دی وي هغه ډېر فضیلت والا دی. دا درود دې وجې نه چې دې سره ګوره درود الله تعالی قبلوي او الله تعالی دې دپاره فرښتې مقرر کړي وي او الله حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا درود رسوي. یا په عامه ورځو کې چې کوم انسان درود شریف ووایي، نو هر درود شریف چې دی الله تعالی به انسان 10 رحمتونه راځلي، 10 ګناهونه یې معاف کوي، 10 درجې بلندوي. مختلف فضایل په حدیث مبارکو کې راغلي. نو درود شریف قبول دی، قبول، ځکه دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی. الله تعالی خپله فرمایي قرآن کې چې زه او زما فرښتې زمونږ په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف لیږو. مسلمانانو تاسو هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود ولیږئ. قرآن کې باقاعده آیات مبارکه نازل شوی. نو کو زمونږ وظیفه قبول نشي، لیکن درود چې کله قبول شي، درود سره به الله تعالی انشاءالله وظیفه هم قبلوي. دې وجې نه درود شریف ویل د دعا نه مخکې وروسته دا ډېر زیات فایدهمند دي. لهذا کله چې تاسو دغه 2 رکعته نفل وکئ، د هغې نه پس به تاسو 11 پېرې درود شریف ووایئ، به 114 مرتبه احمد رسول الله، محمد رسول الله، احمد رسول الله، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا به تاسو 114 مرتبه ووایئ، 11 پېرې به بیا وروسته درود شریف ووایئ. بیا به لاسونه پورته کړئ د رب کریم په دربار کې او دې الفاظ سره به دعا وغواړئ: یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ډېر په ژړا او فریاد سره او ډېر په عاجزۍ سره به الله تعالی ته خپل حاجت وړاندې کړي چې الله دا حاجت مې دی او دا حاجت مې ته پوره کړي. الله نوره تمامه دنیا کو راټوله شي نشي پوره کولی، تمامه دنیا طاقت راټول شي نشي پوره کولی، تمامه دنیا مال او دولت او پیسې او زراعت او هر څه راټول شي نشي پوره کولی. الله ته پوره کولی شي، ته په خپل قدرت سره الله زما دا حاجت پوره کړي. انشاءالله چې د یو ورځ کې به الله تعالی ستا حاجت پوره کړي. که یو ورځ کې پوره نه شو، مثال په طور د یقین د وجې نه یا د وظیفې په وظیفه کې یعنې هغه له لغب د وجې نه، نو په 2م ورځ کې 3 ورځو کې به انشاءالله خامخا ستاسو دا حاجت الله تعالی د خپل دربار نه پوره کوي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو تمام مسلمانانو حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیره.